زما عزتمندو قرآن پاک ختم وشو د قرآن پاک نه یو څو خبرې کوم ته یو چند یوتونو وضاحت ته کوم یو تاسو هم ستړي وو ان شاء الله خبره ډیره نه وګورو زما عزتمندو الله تبارک وتعالى د ټول انسانانو فلور آدم علیه السلام چې جوړولو نو ډېر خصوصي پروګرام یې ورته وکړ ډېر په خصوصي پروګرام سره یې د عرفات سره په خوا کې خوړو په ده کې یې جوړ کړ شیطان تلو ورته توېدو چې دا خو څه ډېر اهمه منصوبه شروع ده خو بهرحال چې جوړ یم که سم کې راغله بې آدم علیه السلام اسماء جنت ته وخېژولو تربیت دپاره یعنی انسان قدر الله کوي چې پیدا یې که بې تربیت په جنت کې ورکړو چونکې په دنیا کې خو انسان نه و لیارې و څنګه جوړې کور و څنګه جوړې خوراک و چې وي لوښي و څنګه وي په دا ټول ترتیب خو نه پیدا کنه نو دا هر څه په جنت کې و جنت ته یې ورته بوتله الله او په جنت کې آدم علیه السلام ته تربیت ورکړه دا انسان له الله عزت ورکړي بیا ټولو فرشتو ته یې وویل چې تاسې آدم ته سجده وکړو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ټولو فرشتو په شریکه په جمع سجده ورته وکړه احترام یې ته وکړ لکه چې ټولو سلوټ ورته وکړو آدم علیه السلام ته نو دا انسان بل قدر شه شیطان سجده ونه کړه الله ورته ریجیکټ یې کړه د خپل هغه عزت یې ترې وغوسته او مردود یې کړه څه ده چې آدم قدر یې ونه کړه د انسان قدر یې ونه کړه بیا مې عزتمندو ډېر مخلوقات الله پیدا کړي دي خو دوه صفتونه یې انسان له ټولو نه بهترین ورکړي یو په صورت رحمان کې الله ذکر کړی الله فرمایي چې الرحمن الله ډېر رحیم ذات دی علم القرآن خپل بنده یعنې انسان ته یا رسول الله ته یې قرآن پاک وښیلو خلق الانسان و انسان یې پیدا کړی د الله علمه البیان خو انسان له یې قوت ګویایي ورکړې ده قوت ګویایي پاور آف سپیچ د خبرو طاقت نور حیوانات خبرې نشي کولی انسان خبرې کوي دا الله انسان له یو خصوصي و امتیازي خاصیت و صفت ورکړی چې انسان خبرې کوي انسان که څه وغواړي خپل زړه او ذهن کې څه وشي هغې اظهار ډېر په ښکلي انداز سره کولی شي خبرې کولی شي دغې ته بیان ویلی شي نو الله فرمایي چې انسان نه مې بیا بیان ورکړ د خبرو کولو طاقت مې ورکړ چې نور حیواناتو له الله نه یې ورکړی بیا مخکې الله تبارک وتعالی څه فرمایي والتین الله فرمایي چې پنځه مې قسم دي والزیتون او په خونه مې قسم دي الله فرمایي وطور سینین او په طور سینه غر مې قسم دي وهذا البلد الامین والله فرمایي چې مکې په پرامن ښار مې قسم دي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم الله فرمایي چې ټول قسمونه ملوي چې انسان مې هر چا نه ښکلی او زبردست پیدا کړی ګوره انسان له الله عزت ورکړي د خبرو طاقت انسان له ښایست انسان له قد و قامت انسان ښکلی دی ٹھیک شو عزت انسان له بیا الله فرمایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله فرمایي چې په ټول انسانیت کې مې په ټول مخلوق کې مې انسان له عزت ورکړی انسان له مې احترام ورکړی مې عزتمند انسان دومره عزتمند دی انسان الله نور مخلوق نه دومره امتیازي پیدا کړی دی انسان الله نور مخلوق نه دومره ممتاز پیدا کړی دی وګوره دغه باوجود چې الله عزت ورکړی دغه باوجود چې الله ښایست ورکړی دغه باوجود چې الله خبرو طاقت ورکړی دغه ټولو خبرو باوجود په قرآن پاک کې بیا الله انسان ته څه فرمایي وکان الانسان
ان الانسان ظلوما کفار. الله فرمایي چې انسان نه ظالم هم دی او ناشکر هم دی. الله فرمایي وکان الانسان قتورا، انسان نه ډېر بخیل دی. الله تبارک وتعالى فرمایي نور خلق الانسان ضعیفا، انسان ډېر کمزوری، انسان کمزوره. الله فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، الله فرمایي چې انسان په دوکه کې دی. الله فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان ته یو هیڅ شی نه هغه وخت باندې تیر شوی. بیا الله انسان ته سخت خبرې کوي، انسان ته ظالم یې، ته جاهل یې، ته کافر یې، ته بدنیت یې، انسان ته ضعیف یې، کمزور یې. انسان ته بیا الله په قرآن پاک کې داسې خبرې کوي، داسې سره ورته کوي، داسې وایي. پوه شو په باندې که نه؟ یو طرف ته انسان له الله عزت ورکړی، بل طرف ته انسان ته الله ظالم دی. یو طرف ته الله وي چې انسان له مې عزت ورکړی، بل طرف ته الله وي چې انسان ته ظالم یې، کافر یې، ناشکره یې. ٹھیک شو. الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره، انسان مړ شي څومره لوی کفر دې کړی. نو ګوره دا څه وجه ده چې یو طرف ته الله وي چې انسان له مې قدر ورکړی، بل طرف ته الله وي چې انسان داسې دی داسې دی داسې دی. وجه څه ده؟ وجه دا یو سوال دی، دا خبره ده. اما عزتمندو رسول الله فرمایي چې هر یو ماشوم پیدویږي د مور نه، هغه مسلمان پیدویږي. خو بیا د ماشوم مور او پلور یهودي وي، د ماشوم د یهودي په ماحول کې غټ شي، یهودي شي. رسول الله فرمایي چې هر ماشوم مسلمان پیدویږي، خو پلور او مور یې عیسوي وي، د عیسویانو په ماحول کې ماشوم روچت شي، عیسوي شي. رسول الله فرمایي چې هر ماشوم مسلمان پیدویږي، خو مور او پلور یې مجوسي وي، د مجوسیانو په ماحول کې د ماشوم روچت لوی شي، مجوسي شي، سیخ شي، هندو شي. اوس معلومه دا شوه چې انسان خو ډېر عزتمن و، انسان خو ډېر قدرمن و، انسان خو ډېر محترم و، انسان خو ډېر مکرم و. له بې عزته چې شو څه شي بې عزته کړو؟ هغې جواب دی چې ماحول بې عزته کړو. څه شي بې عزته کړو؟ ماحول بې عزته. په ماحول یې ته خبره کوم یم عزتمندو. ماحول ډېر ظالم شه چې څوک چا کفر کړی، ماحول کافر کړي. اما عزتمندو چې چا شرک کړی، ماحول مشرک کړي. اما عزتمندو په مسلمانانو کې چې څوک ګمراه، ماحول ګمراه کړی. اما عزتمندو په کلي وطن کې تو چې غله وي نو ماحول غله کړي، مور نه غله نه پیدا شي. اما عزتمندو په کلي وطن کې تو چې آیسیون وینو چې آیس څکوي، پوډریون وینو چې پوډر څکوي، مور نه پوډریون نه پیدا شي، ښکلي پوک پیدا شي. ماحول غله کړي، ماحول پوډریون کړي، ماحول آیسیون کړي. اما عزتمندو ماحول انتهایی ظالم دی، د انسان عزت ختموي، انسان قدر ختموي، انسان نه عقیده اخلي، انسان نه راه راست اخلي، الله یې نه ویروي. دا ماحول ډېر ظالم شاید. په ماحول یو دوې خبرې ده. و د ماحول نه تیز و زورور یو شی نشته. نو د دغې وجې نه ملګری چې ځان له پیدووي، نیک ملګری چې تو ته یې فایده ورسي، مجلس لکه چې صحیح مجلس لکه چې تو ته یې خیر ورسي، چې تو ته یې عزت ورسي، چې بې عزته نشي. پارټنر که ځان سره جوړوي، صحیح پارټنر جوړوه. بچو په ماحول نظر کا چې بچی مې چېرته کیني اوچتي. دغه ماحول چې څومره وینونه جوړ شوي دي، ماحول جوړ کړي. ورسول الله څه فرمایي پته یې ته شته؟ رسول الله فرمایي چې کوم سړی وزې سره وي، د وزو شپونکی وي، رسول الله فرمایي چې یخ طبیعت نرم وي، ځکه چې وزو مزاج هم نرم دی. ورسول الله فرمایي چې کوم سړی وخون او وسیون سوتي، ایخ کې تکبر او سختي وي، ځکه چې په وسیونو وخونو کې تکبر او سختي وي. اوس دا خبره مو نه ده، د رسول الله چې په شپونکي باندې د وزو ماحول اثر کوي، چې په شپونکي باندې د وخونو ماحول اثر کوي، په موتو باندې و انسانانو ماحول و مجلس اثر نه کوي. جواب راکوو.
ماحول زونه بهترینو کوسو الله عزت درکړي ماحول زونه بهترینو کوسو عزتمن وو کني څوک چې غله دي څوک ایسیون دي څوک نشیون دي څوک په هر بدعملي او ګمراهي کې مبتلا د ماحول د سکري پیدای شي څوک هم د سنت پیدای شي سره عزتمن رسول الله نه رسول الله په خیلوس کې ورېخم چت کړ ورېخم نه ریشم دا یې اصل چت په ګټلوس کې رسول الله سوناو چت کړ داس او وی چې خبردار رسول الله په خیلوس کې ورېخم چتای په ګټ کې سوناو چتای او خبره ده چې خبردار امول امت په نرینو باندې دا ډوړه شي نه حرام دي دا څوک فرمایي رسول الله په خیلوس کې ورېخم په ګټلوس کې سونا اوچتای او دوی چې خبردار امول امت په نرونو باندې دا ډوړه شي نه حرام دي امول امت نرونو نو ورېخم ستمولې نو سونا ستمولې سونا اوس دا څه وجه جواب رسول الله په خپل رسول الله فرمایي چې دا ورېخم او سونا نه دي دا نرم دي دا په مزاج کې او په طبیعت کې نزاکت پیدا وي لکه چې څنګه خزن مزاج نه نرمي او نازکي دي که مول امت نرون ورېخم او سونا استعمالول شروع کړي مول امت سړي او داسې نازک شي لکه ښځې یو نه کاروبار کولی شي نو سیاست کولی شي نو جهاد کولی شي نو تبلیغ کولی شي نو زه خپل امت نرون نو زه کوم نه چې تکړه وي اوس ته مو ته ووایم چې ورېخم یو بېجان شال سرزر یو بېجان شال امو تو په بدن دومره تیز اثر کوي یو مجلس یو ملګری وي مو ته ونه دا رسول الله خبرې دا رسول الله فرمایي په بل حدیث شریف کې رسول الله فرمایي چې کله چرګ بانګ کوي چرګ نو رسول الله فرمایي چې په وخت کې دعا وړو دعا قبليږي رسول الله څه فرمایي چې کله چرګ ځون کوي کنه نو په وخت کې دعا وړو دعا قبليږي سره چرګ چې کله بانګ کوي په وخت کې فرشته ویني دا رحمت دی ورسول الله فرمایي چې کله خر نه خر چې کله خر نړیږي کنه نو دا وخت کې اعوذ بالله چې خدایا شیطان نه مې وسوته دا وخت کې د خر شیطان وي اوس ته مو تکسه د چل تعلق چا سره شو جواب وکاو د چل تعلق چا سره شو تعلق وجنا د چل د ازونت تم دومره بهترین چې دعا کې قبلي د صحبت کې څنګه مجلس کې سره تعلق کې سره وې تعلق د وجنا چې خر نړیږي شیطان ویني دا تیم دومره خراب دی چې الله فرمایي چې شیطان نه پناه وړه نو نیک او بد سړي صحبت او ملګرتیا دومره لوی اثر لري په بل ورځ دا مسول پیش کولو دوی خوستي دي په یوه باندې کې جوړې شوې و مزدور جوړې کړې وټرا کروړې یو کې کور ولګولې خو یو په جمعات کې ولګولې یو په لټرین کې ولګولې څومره فرق دی په لټرین ولا تورې په باندې څو خاطر نه دي او جمعات ولا باندې خل سجده لګي او د صف حالت کې دا دوه وخت په منځ کې دومره فرق څه راغی یوې نسبت کې لټرین سره شو بل تعلق جمعات سره شو ګور تعلق او نسبت مجلس دومره لوی اثر لري دغه وجینا عزتمن انسان چې بې عزته شوی دی د ملګري وجې نه بې عزته شوی عزتمن انسان چې ګمراه شوی دی د ماحول او د مجلس وجې نه ګمراه شوی دی عزتمن انسان چې غل شوی دی او نشی شوی دی او بدعمله شوی دی د مجلس د ملګري وروسته بدعمله شوی په خپل ماحول باندې نظر وکړو په خپل ملګري نظر وکړو په خپل مجلس نظر وکړو او موږ ته ټول راپور دي چې خپل بچو په ملګریو په مجلس هم نظر چې داسې دي چې بې عزته چې داسې دي چې موږ خبرې وغلوي چې داسې دي چې موږ خبرې کې ایسیون entonces تاسو کې نه ایسو د ګور دې ته ارزو کې نه سب ماحول خراب دي سخت نظر کو په باندې
ماحولم بربودی ماحولم خرابی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماحول باندې لوی نظر اچولی تا په بل حدیث شریف کې چې په اوس وخت کې دا کولینې دي او دا تغیري هغه رسول الله زمانه دومره اډوانس نه وای چې داسې کولینې وای ډېرې کمې وي خلکو څه کول وخونو چمړې وې ځونو کوزکیم ته جوړ کړل خیمې ته جوړولې یا غویون وو یا بل شی وو د یو په څرمنو باندې و کېنستل و چې تیل او هغه کور هغه بشترې او سامان نو ډېرو خلکو داسې وکړل چې درنده نه وي درنده درنده چمړه وي سوپا کړې وه او په کېنستل و چې تیل ابو شریف روایت دی رسول الله فرمایي چې درندګانو د چمړو نه د نوستې کوزکي مه جوړوو رسول الله فرمایي چې درندګانو د چمړو نه د نوستې پوره کوزکي مه جوړوو جواب رسول الله په خپله کوي رسول الله فرمایي چې دا کوزکو چې درندګانو چمړو نه تاسې جوړ کړي دي چې پرې کې نو په تاسې اثر کې تاسې کې درندګي ځي او بدخلقیت ګرځي اوس ته ورته ووایه هغه چمړه چې یو سپی یا بل شی الون شوی دی یا مړ شوی دی چمړه کې وبوسل شوې ده وچه شوې ده هېڅ بوی و هېڅ اثر پرې نشته هغه رسول الله فرمایي چې مه پرې کې نو اثر یې شته په تاسې اثر کې اخلاق هم ګډوډ نه شي بګړاو نو یو مجلس یو ملګری یو ماحول څنګه اثر نه کوي چې خشک او تشه چمړه یې انسان عزتمن چې بې عزته شو ماحول بې عزته انسان پیدا شوی مسلمان دی چې ګمراه شوی دی ماحول ګمراه کړی ماشوم د ګناهونو نه پاک پیدا شوی دی چې یهودي شوی دی عیسوي شوی دی سیخ شوی دی هندو شوی دی ماحول داسې مسلمان پاک دی مسلمان ټیک ټاک دی چغل دی نشهي دی ګوډلي دی قاتل دی ګمراه دی ماحول داسې کړي په خپل ماحول سخت نظر په خپل ماحول ګهر نظر په خپل ملګري په خپل پارټنر بهترین نظر چې رزګوري سره کینې خپلې خبرو ذهن وي رزګوري چې تعلیم یافته سره کینې خپلې خبرو ذهن وي تعلیم یافته چې تبلیغي سره کینې خپلې خبرو په ذهن پورې دین چې عالم سره کینې خپلې خبرو چې ورته زده کړي خو چې نشهي و غله و پوډري و ډکو بدعمله سره کینې خط زده کولی شي تاسې مو ته مجلس یولس د مجلس یولس قرآن پاک مو ته دا ختم مو کو ته قرآن پاک قرآن پاک مو ویلو کنه دا قرآن پاک تعلیمات دي چې که انسان ګمراه شوی دی د ماحول د وجې ګمراه دا رسول الله فرمایي نومل چې دی اوس احمد نومل یا عبدالله نومل یا عبدالرحمن نومل دا خو الفاظ دي صرف کنه احمد یا عبدالله الفاظ دي او دا یو اواز دی چې موږ یې کوو عبدالله نور خو شی نه وګوره علما لیکي چې په ماشوم نومه ګورم صحیح نومه پرې کړو ځکه چې نومه اثر کوي په ماشوم کې اثر پیدا کوي اوس ګوره نومه بېجان شی الفاظ دي خو دومره اثر لري چې په ماشوم کې او په کس کې هغه خپل اثر پیدوي دغه وجې نه علما فرمایي چې نومه صحیح ګورو ستر یوه واقعه کوي د شیعګان نه دي دا بدبخته د صحابو سره دښمني سوه بعضې شیعګانو ټول دیندار چې صحابه کفر و صحابه مشرک و صحابه ظالمان و پنځه صحابه پوتي و نور ټول کافران شوي هلی مونږ ورته شی داسې عقیدې نه اوس وکړي شیعګانو ټول دا نظر او په هر دور کې شیعه په صحابو پسې عرب بېخوره پروپېګنډه کړې ده شیعګان هغه صحابو دور نه جوړ شوي دي اوس دا پرې یوه واقعه کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو پېژنو که نه هغه لوی فقیر دی چې هغه په وضاحت او په تشریح چې کوم هغه د قرآن پاک په احادیثو کړي دي 70% مخ روان دی دومره یو لوی عالم دی په وخت کې یو شیعه و شیعه خره و خره پات و خسواني خره و کچر و که نه
نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله په یو خره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو مې خي او په بل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله علی موسی ته دسا کیږي اطلاع وکړه چې خپلونکي شیعه خپل خراب په لګتو ولو مړ دی امام ابو حنیفه سے فراست امام ابو حنیفه سے سوچ و ذہن کا سخا امام ابو حنیفه سے فرمائی چې پختنو کو ایک خرو ولې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مې پیږي چې پختنو کو هغه خرو ولې امام ابو حنیفه سے فرمائی چې په نوم کې اصل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جلالی لغنبه په خرم اثر دا اثر لري نو ما و چې نو ما اثر لري ملګری و اثر نه لري چې نو ما اثر لري مجلس و اثر نه لري چې نو ما اثر لري صحبت و اثر نه لري عیسی علیہ السلام حکومت کې عیسی علیہ السلام نه پس یو بچو کو هغه په دین پابندي لګولې و په دین اسلامي پابندي لګولې ابل اتنو دا واقعیا به وکړو یو شپږ یو کسون چې بچونه بغاوت کو وا مسلمون وي چې موږ په خپل اسلام باندې پاتې کیږو خو وته خلوتن پرې یو سپای په سره راوون شو په یو هول کې درشل سورۃ کهف باقاعده الګ هم سورۃ ذکر پنځم سپورای په 15 سپورای کې دا غره کې درشل 310 کولو د پوتې شو الو د کولو وېسو تل محفوظ ژوندۍ دا سپای په سره هم دا شوندې پروت قرآن پاک کې چې کنه ذراعیهم بالوصید کلبهم ذراعیهم بالوصید علاوه مې چې د سپینو د هغه چې کوم غورو یو په خوله کې یا څه په چولې په سندري سره په وچو نو قیامت په قرآن پاک کې چې صحاب کف تعریف صفات کېږي د صفاتو مصرف کېږي او ها پته نشته پیغام مخلوق دی چې رسول الله فرمایي چې په کوم کور کې وي کور له رحمت فرشتي نه دي وایي د سپي په باره کې تفسیر مظهری روح المانی لیکلي دي چې دا سپي له والا انسان شکل ورکوي جنت ته ویدخلوي څه وجه ماحول اصحاب کهف په ماحول کې پوته شو اصحاب کهف په مجلس کې پوته شو د حق خلقو په مجلس کې پوته شو د حق خلقو په صحبت کې پوته شو الله ویل عزت ده و چې موږ حق خلقو و نیکو خلقو و سم خلقو ته کینو چتیږو موږ هر شر نه بچو کنو عزت والا روپۍ کنه د ماحول سخت کیول وسوت په دا مونږه مخه پاتو شوکت ماحول د نشو په اعتبار سره ډېر په پوره دی په دا مونږه مخه پاتو سخت خپل بچو کیول وسوت خپل ځون کیول وسوت به خوند ماحول دی دا قرآن پاک تعلیمات تاسو ختم کو قرآن پاک نه یو څه خبره تکو دا قرآن پاک هدایت